وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم الله تعالی جل جلاله په نسبت باندې دغه شرک داسې جرم ده چې دا ناقابل معافی ده. نور ګناهونه الله تعالی جل جلاله اغا خپل مشیت سره د هغې عفو او درگذر او خپلو بندگانو ته هغه معاف کول دا یې هغې سره معلق کړي. په شرک باره کې مخکې نه اعلان کړه موږ تاسو ته چې دا زه نه معاف کوم. شرک باره کې الله تعالی فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر عظیم ظلم ده. شرک چاہتے ہیں پرون تاسو ته د ایمان، اسلام، کفر، نفاق د دغه دینی اصطلاحات و وضاحت وشو. شرک لفظی معنی کی دا شرکت تا حصہ درے تے، لفظی معنی کی حصہ دری او شرکت تے لش. دے شرک نہ مراد سے دی شرک دیتے آئی چہ دے اللہ تعالی جل جلالہ پا ذات کی، دے آغا پا صفاتوں کی، دے اللہ تعالی جل جلالہ پا مخصوص اختیاراتوں کی، دے اللہ تعالی جل جلالہ پا حقوق او عبادت کی څوک شریکول، څه قسم ته حصہ دار ګرځول. دے اللہ تعالی جل جلالہ ذات، صفات، اختیارات، حقوق او عبادت کی څوک څرنګ مخلوق په څه قسم ته شریک ګرځول، حصہ دار ګرځول، دا شرک. نو د شرک تعریف نه خود به خود دا معلومیږي چې شرک څلور قسمه باندې ده: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاختیارات، شرک فی الحقوق والعبادة. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاختیارات، شرک فی الحقوق والعبادة. شرک فی ذات مطلب دا، شرک فی ذات مطلب دا دا چې په دغه کائنات کې د دغه کائنات په تخلیق او بقا او حفاظت او تدبیر وغیرہ کې دیو ربنا، دیو الله نه، دیو معبود نه، یا دیو د الله تعالی جل جلاله نه علاوه یو بل خدای سره ومني. لکه مجوس وکنه، هغه به وی چې د خیر خالق د خیر یزداده او خالق د شر اهرمن ده. لکه هغه به د شر د پر خپل مستقل خدای ګڼلو او د خیر د پر به بل الہ ګڼلو. مشرکین عرب و بعضی مشرکین عرب دا عقیده وا چې د فرشتي دی الله لونی دی. نو شرک په ذات دادا چې په دغه کائنات کې سړا دی یو رب العالمین نه بل د خدای دی بل چا د خدای کایل وی، یا په د مخلوقاتو کې
څه شاید الله تعالی جل جلاله جز وګرځي او هغه سره شریک وګرځي، یا الله تعالی جل جلاله ته څه قسم ته رشتہ داری ثابته کی، دا ټول شرک فی ذات. دیو خدای نه زیات خدایان منل، الله تعالی ته څه قسم ته رشتہ داری ثابتول، د اولاد یا د ښځې څرنګ ته رشتہ داری ثابتول، یا کائنات کې څه شاید الله تعالی جل جلاله جز ګرځول، دا ټول څه دي؟ شرک فی ذات. ګوره د عیسایان چې کوم دي که نه نصارا، د دو ډېر مختلفې داسې نامعقول غوندې عقاید دي. بهر حال هغه خو ځان ته بحث ته، خو د هغو کې یوه عقیده هم دا ده چې دا عیسی علیه السلام دی الله تعالی جل جلاله جز ګرځي، کله دی الله تعالی جل جلاله نعوذ بالله زوا ګرځي، عیسی ابن الله، ځکه الله تعالی جل بار بار تعبیر عیسی ابن مریم کوي. نو دا عیسی دی الله تعالی جل زوا ګرځي، نو دا ټول شرک فی ذات. دا څه شی دی؟ شرک فی ذات. شرک فی صفات چاته، ځکه چې د الله تعالی جل جلاله چې کوم صفتونه دي، لکه څرنګه الله تعالی جل جلاله د پاره موږ کوم ځان صفات تعبیر کوو، هغه صفات موږ مخلوق ته هم تعبیر کوو دی هغه، بلکې الله تعالی جل جلاله خپل په قرآن مجید کې د خپل عبادو د پاره، د خپل انبیاء علیهم السلام د پاره چې هغه د الله تعالی مخلوق او عباد دي، هغه د پاره هم هغه صفات ثابتې چې هغه صفات الله تعالی جل جلاله خپل ځان باره کې بیان کړي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهایی شفیق او مهربان د خپلو امتیانو باندې. لکه سه رؤوف د چا صفت ده، رحیم د چا صفت ده، او کریم د چا صفت ته چې موږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو د دې څه مطلب ده؟ یعنی د دې خبرې څه مقصد ده؟ چې شرک فی الصفات کچېرې یو سړی د الله تعالی جل جلاله صفات مخلوق ته ثابت کړي، به سړی هغه مشرک ګڼل کېږي. نو د دې مقصد څه ده؟ دې مقصد دا ده چې د الله تعالی جل جلاله صفات چې په کوم مفهوم کې الله ته ثابت دي، په هغه مفهوم کې مخلوق ته ثابتول بیا شرک ده. د الله تعالی جل جلاله صفتونه چې په کومې معنی کې، چې په کوم مطلب کې، په کومې طریقې سره الله ته ثابت دي، په هغه مفهوم معنی او طریقې سره چا ته ثابتول؟ مخلوق ته ثابتول، بیا هغه نه بعد شرک ته. ګوره د الله تعالی جل جلاله ته موږ علم ثابتو چې الله تعالی علیم او خبیر ذات ته، او موږ دغه د علم نسبت مخلوق ته هم کوو، چاته علامانه یو او چاته چې دا ډیر علم ولدا. نو خود الله تعالی جل جلاله علم او درنګ ته د الله تعالی جل جلاله اټول صفاتونه دا ذاتی دي. دا څه دي؟ ذاتی دي. الله تعالی جل جلاله ته چا نه دی ورکړي. د مخلوق د کل مخلوقات چې څومره علم ده یا څومره صفات دي، دا د رب العالمین عطا ده. نو څومره فرق د خپل منځ کې یو چې کوم دا یو کس چې کوم صفت ته هغه دغه ذاتی ده، او د مخلوق چې کوم صفات دي هغه په دغه معنی کې نه دي ثابت چې هغه دغه ذاتی دي، بلکې هغه من جانب الله دي، هغه د رب العالمین عطا ده، دی الله تعالی ورکړه ده، الله ورکړي. نو اسمان او زمکه فرق ته هیڅ مناسبت نشته خپل منځ کې. دویم دا چې دی الله تعالی جل جلاله دغه صفات دا
لا محدود دي د الله تعالی علم دا علم لا محدود دا دې په مقابله کې د مخلوق علم دا محدود ده دا څه ده محدود ده د الله تعالی جل جلاله علم دا کل کائنات باندې په ځمکه او په اسمان باندې او په دې کې چې څه دي په دا ټول کائنات باندې دا محیط ده ایوا ذره د الله تعالی جل جلاله د علم نه بار نه ده په دغه کائنات کې الله تعالی جل جلاله پزمکی کی چې کومې په تیارو کې دنې پرتی دي کنه د هر وینه خبر ده چې د غنم دنا زمیدار پټی ته واچي په تیارو کې الله تعالی د غینه خبري او د غي فیصله الله کوي چې کومه د زرغونه شي کومه د نشي زرغونه د سمندرونو کې چې څه مخلوقات دي دغه تخلیق دغه د پاره د غذا او د دوا تنظیم دغه د پیدائش او دغه د مرګ او دغه جمله د زندګۍ تیرولو دا ټول شی الله ته پته چې دا یو مېده په وبو کې دا به څه خوري دا به کله پیدا کیږي دا به کله بیماریږي دا به کله صحتمند کیږي دا به څه صحتمند کیږي دا به کوم ځای کې مړیږي دا به څنګه کیږي دا هر کیفیت هر آن هر شي خبر ده یو ذره داسې کائنات کې نشته چې هغه دی الله تعالی د علم نه پټ هیڅ نشته پټ داسې الله تعالی جل جلاله فرمایي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقه الا يعلمها ایوا ګوره تاسو اندازه ولګئ په د کل کائنات کې څومره ونی بوټي دي څه شمار شته صرف د کربغي ولا به تاسو وګڼئ نشي ګڼه بیا په وی ونی کې څومره پانی دي الله تعالی جل جلاله فرمایي لا تسقط من ورقه الا يعلمها په د کائنات کې چې دی وی ونه یو پانی غورځي هغه دی الله تعالی د علم نه بغیر د مشیت نه بغیر نه الله تعالی ته پاتې چې دا پانی به څنګه طریقې سره په د کې به څنګه لاینونه کله به دا څو ورته به دا په زندګۍ کې هوا ډېر کله به غورځي او کوم ځای کې به غورځي او بیا به د چا خوراک او غذا ګرځي الله تعالی جل جلاله علم دا په هر شي باندې ده یو شای بهر نه ده که کوم حشرات الارض پزمکی کې زندگی تیری الله دی غینه خبر ده که کوم طیور دا په اسمان کې ګرځي الله تعالی دی غینه خبر ده د انسان په سينو کې چې سدي او څه تخیل کې الله تعالی دی غینه خبر به یک وخت دا ټول څومره خلق څومره انسانيت چې په دنیا کې ده اربونو خلق الله تعالی به یک وخت د هر چا د سوچ د فکر دغه نه خبر ده چې دا سیر ادا لري او دا څه کوي او دا کوم حال کې ده د دې په مقابله کې د انسان علم دا محدود ده دا څه ده محدود ده نو ګوره الله ته موږ علم ثابتو خو لا محدود ده هغه څه ده الله تعالی علم لا محدود ده په هر شي باندې محیط ده په هر شي باندې احاطه کړی ده او د دې په مقابله کې د انسان علم ډېر محدود انسان ته د دې پاته نشته چې سبا بده ما څه حالي تاسو څومره لکونو خلکی د خپل سبا باره کې هغه ته د حتمی پاته نه وي چې څه بکیږي ما سره د خپل ځان متعلق نه ده خبر هغه راوي چې بدا کار کوم سبا ته حادثه پیښ وي ابل خبره کې اخته ایوای رداوي سبا ته بل په واقعیا شي هزار ورته هر چا سره زندګۍ کې کیږي نو څه یقیني علم چې سره نه وي خپل ځان د خپل ذاتی شخصي علم ده د خپل ځان بیماری باره کې ډاکټر ته نو چې تر توشه چې څه چل مې ده خپل ځان پته ته نشته د خپل علاج پته نشته نو د انسان علم شته او چې څومره علم چا باندې الله تعالی جل جلاله د علم څومره دروازې خلاصې دي اغا بس اغمره محدود دي په کائنات کې
داسې څوک نشته چې دغه علم لا محدود دی. انبیاء علیهم السلام علم چې ده هغه هم محدود ده. الله تعالی جل جلاله هغه ته لا محدود علم نه درکړه. کله کله د خلق چې کوم تعبیر کوي چې به حد لوی علم ده سره داسې و مبالغتن یو خبره کوي چې ډېر علم ده، دا د پښتو یو تعبیري داسې په حقيقي معنی کې نه استعمال چې ډېر زیات علم ده سره. تاسو به کسي چې هغه سره بشمار ده شه د بشمار خو نه بشمار خو خلک یې داسې دا غځای کې تاسو یو خبره بلا هغه هم ضروری ده د غز دکړه. ګوره الله تعالی جل جلاله هغه عالم الغیب والشهاده ده، هر څه شي باندې الله تعالی خبر ده، هیڅ پټ نه دی. الله تعالی جل جلاله د عیب علم دای چاته نه در کړه. الله تعالی جل جلاله دې کې شک نشته چې انبیاء علیهم السلام ته ډېرې داسې خبرې شیلې دي چې نور مخلوق ته نه وي شیلې، ډېر داسې علوم یې هغو ته عطا کړي وي چې نور ته نه وي کړي. تاسو اول اندازه ولګئ چې موږ څومره دین او شریعت ته چې څومره د موږ د آخرت او د پولیسرات او د څومره امور دي آخرت دا ټول دا د عیب امور خو الله تعالی جل جلاله کلاو کو پچا باندې په انبیاء علیهم السلام باندې هغه ته الله تعالی جل جلاله دغه خبر ورکو چې هغه ته انباء الغیب یې څه دي ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. نو دیتا علم عیب بنشي، نو دیتا انباء الغیب یلش چې الله تعالی جل جلاله یشاهد علم عیب نه هغه چاته څه کی اخبار ورکی خبر ورکی هغه ته هغه به الله تعالی خبر ورکو کنه. کله کله دا شي ګوره الله تعالی جل جلاله په دغه کائنات کې یو شای پیدا کړی دی هغه څه علامات او دی هغه څه ذرایع اسباب پیدا کړي. اوس دی هغه علامات باندې هغه اسباب باندې ته هغه شی علم حاصل واش هغه علم عیب نه. لکه ګوره الله تعالی جل جلاله مش د خپل بندگانو باندې او د دوته د باران یو نظام په دې کائنات کې هغه برابر کړی ده. اوس باران دی پاره الله تعالی جل جلاله چې باران ارسي دا دغه حکمت ته او دا دغه فضل ده دا دغه کرم ده چې باران داسې نه وي چې एकदम شین اسمان یو एकदम شروع شي، نه یغه څه علامات شروع شي والنه اوریز راشي څه راشي اوریز راشي بادل څنګه اوریز راشي خلک ځان سنبال کی چې الله دغه سنبال کې مال داسې کې او دا وکي بس تیاری شروع شي एकदम نه اچانک څه طوفان एकदम داسې خبره نه. الله تعالی جل جلاله علما مقرر کړي. اوس کې سړا وریز وکسي او غای چې سامان سیټ تک باران دا باران شو شره د څه عیب او علم شو. نو دا خو د الله تعالی جل جلاله نظام دا او غ خپل نظام تحت غیته او علما مقرر کړي ده. خدا داسې علامات چې دا ډیره ظاهري ده او هر چا ته په فهم او سمج کې ورسي. زنه علامات د دینه هم بریک دي چې هغه مخکې خلق به هم داسي وو چې هغه به د هوا نه هم د ادراک کولو چې دا هوا د باران بکیږي. اوس دا مزید په دغه علم کې او مزید اضافه او بیا د غینه هم مزید الله تعالی جل جلاله د ورېزونه اخترف ته د مونسون چې کوم هوایی زنه داسي الله تعالی جل جلاله ته په قرآن مجید کې مبشرات یې لشي مخکنه الله تعالی دغه هواګانی چلایي. نو اوس ګوره چې څومره مخکې خلق لاړو الله تعالی جل جلاله په دغه کائنات کې چې کوم شایسته پیدا کړو چې هغه څه ده چې اسمان شینی خو هغه د هواګانو نه دی الله تعالی داسې زبردست نظام ده چې پته لګي چې را باران کیږي دوی. نو دې کې د مخلوق څخه کمال کې یو سړی موټر ایجاد کړه، یو سړی جهاز ایجاد کړه، یو سړی کمپیوټر ایجاد کړه او بل سړی چې کلم هغه موټر چلایي نو پاغي کې زبردست قسم ته سیستم ده. تاسو ته نن سبا د موبایل ډیر رواج ده. یو قسم ته د کوم موبایل دی ټچ دا موبایل کې یو داسې موبایل ده چې ډیر جدید قسم ته نظام ده. اوس ته په یو نظام باندې خبر شي چې د کې دا کمال ورګشتن د کې تاسو کمال ده دا خو چې چا جوړ کړه هغه کمال کړه.
نو د کائنات پر ازونو باندې یا د کائنات باندې چې څومره سره مختر کی سی او هغه سره کی پیږي خدا خو دی الله تعالی کائنات ته جوړ کړه د وسعتونه هغه پیدا کړی ورکی اوس کچېری سره دا سیدا چې هغه الله تعالی جل جلاله یغه عقل الله پیدا کړه یغه سترګي الله پیدا کړی دغه فکر الله پیدا کړه هغه ته سمجبوج الله ور کړه هغه په دغه ټولو دی الله تعالی جل جلاله اسباب استعمال کولو نه بعد دی الله تعالی پیدا کردا د الله تعالی چې کوم عالمي پیدا کړي په هغه بنیاد باندې هغه خبره ته ورسول دا کوم قسم دا خدا شو چې الله تعالی جل جلاله دته یو مزید فهم ور نصیب شو دا خو نه چې دا یو لوی تخلیقي کارنامه انجام کا نو دې واجنه الله تعالی جل جلاله دې داسې علامات شي پاغي باندې فیصله کول هغه د عیب د قبلین نه وی هغه د الله تعالی خپل نظام داسې یو عظیم شان نظام جوړ ده ګوره یو سړی ده ته یو حکیم تکینه هغه د نبض ماهر ده هغه په نبض باندې ګوره دغه لاس ته په دوزو لاس کېج دی نو بیماری خو ارڅوک معلومه یا خو دومره مشکل کار نه چې دا بیمار ده هغه تا ته ډېر داسې شي نه شي چې لاس به دوز کې شي او تا ته به چې تا نظر کم ده لاس به دوز کې شي تا ته به چې دا خپل علم ده الله تعالی جل جلاله کې عالمي شي دی هغه دی پر نو اس کې خدا خو ته نه دی جوړ کړي نه ما جوړ کړي عالمي دا خو الله تعالی جل جلاله چې کله انسان پیدا کړ دا علامات ورکی شي خو نن په خبر شو یا سبا ته په څوک خبري یا د نه بعد په ځن خلک په نورو خبرو باندې دی الله تعالی جل جلاله ورو دا زمانه تخپل ترتیبونه شي او هغه خپل نظام د ګوره مخکي الله تعالی جل جلاله د تیلو او د پټرول او د کویلې او دغه معدنیاتو ضرورت نه پټه خزانه وی الله تعالی محفوظ ستلې دومره اعلان دې ستلې چې نه چا مخکي خلکو ضایع کړي نه څوک دیغه په مطلب پویدو و چې کله زمانہ انسان دی الله تعالی مخلوق ډیر شو دی الله تعالی جل جلاله مخلوقات دا زیات شو ضرورتونه شو الله تعالی خپل پټه خزانه جواته کیږي او انسان ته دومره علم مزید روشنايي د نصیب کا په علم کې په تجربات سره او په دې سره چې هغه شي هغه نه استفاده کوي نو دې کې د ما څه کمال دی تاسو کمال کچېره د مشتا په واس کې وابه دا بار چې خپل ځان سره کور کې کول نو محترمو د انسان علم دا محدود ده د څه ده محدود ده الله تعالی جل جلاله چاته لا محدود علم نه دی ورکړه او درنګ ته دی الله تعالی ټول صفات دغه قدرت دغه طاقت دغه سمع دغه هر صفت شه ده دا لا محدود ده او دی الله تعالی جل جلاله ټول صفات لا محدود هم دي او کلی دي ګوره دی الله تعالی علم چې کوم دا یو طرف ته لا محدود ده بل طرف ته کلی ده دی الله تعالی جل جلاله د علم نه په دغه کائنات کې وا ذره بار نه ده او بل طرف ته دی الله تعالی جل جلاله د هر ذره د الف نه تر یا هر شي نه خبر ده لکه ګوره هغه فرعون د موسی علیه السلام نه تپاس کی چې تا رب څوک ده نو هغه ته جواب کې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هغه ذات ته چې په د کائنات کې هر شي ته وجود غیر کړه ده تخلیق غیر کړه ده صورت او تصویر غیر کړه ده نوم غیر کړه ده هر څه الله غیر کړی دي ثم هدى بیا د زندګۍ تیرولو طریقې ته هم شیلې دي تاسو اندازه لګئ علامه دمیری رحمه الله لیکلی دي چې داغه نه 20 میجا مجھے چونکہ ته منګای چونکہ ته میجای مجھے ته میجی نه مجھے په دا کې ډیره مقبوله دار شي کې استعمال ده نو دا منګا او میجا چې کوم دا د بر دې ګره الله تعالی دا یو پر مخلوق پیدا کړه څومره ډیر مخلوق ته الله تعالی جل جلاله ته د هر یو د پیدائش پتا او دا بو دغه چې څومره ګره میجاده سیده چې پر نظام ده هغه څنګه طریقې سره وردل کوي یا مثال په تور باندې هغه بقاعده لکه دز کې دا د انټینی غونډه لګیدل دا شپږه باندې خپل خبرې کوي او دا پر یو دومره لوی دو لکه څنګه د انسان یو پر د ژوندۍ د ترول د پر یو ډیر لوی نظام لاګي د شانتي دغه پر نظام ده او بیا چې کله هغه داغه نه ده د غندم د غنم دنه دا چې کله کور ته نو بسی کنه او خو نه کورونو خدمت کی او کله غنم دنه دا روغ نه بسی نو هغه خو بیا تیغه کی کور بیړن کی دا خو ټمبم د خپل ویته نو دا داسي کوي
چې داغه میجا دغه غنم دوی ټوکړي کی په منځ کټ کی. اوس ګور الله تعالی ته دا علم عطا کړی دا د ژوندۍ د ترولو چې دا په منځ کټ کی ته که په منځ کټ نکو به دا کیږي. او بیا علامه دمیری رحم الله دا هم لیکلی چې کله تاسو تجربه وکړئ د میجی چې کوم کور دا پغې کې د دنیال دنا ده، دنیال نه دنیا، دنیال موږ ته تاسو ویته دنیال لګنه د دنیال چې کومه دنای هغه څلور ټوکړي کوي، ځکه چې دوی ټوکړي وکړي هغه بیا ته هغه کوي. نو الله تعالی غوته د خپل ژوندۍ فهم ورکړه چې دا به څلور کوي، کني به دا بیا خطرناک ده. نو هر مخلوق ته الله تعالی د ادراک ورکړه چې دا خطرناک ده، دا علاج ده، دا بیماری ده، دا دتا نو ګوره یو طرف ته خو د علم نه څه بار نه دی، بل طرف ته چې کوم شی په علم کې ده د هغې د تخلیق نه ونیسه، د هغې د بقا نه ونیسه، د هغې د روزمره زندګۍ نه ونیسه، او بیا د هغې د کل حالاتو نه د ټول الله تعالی به یک وخت خبر ده. نو اوس تاسو اندازه لګئ څه مناسبت ده چې موږ علم مخلوق ته ثابتول، الله ته چې په کومې معنی ثابتېږي هغه ډېر عظیم الشان ده. دریم ده نو تاسو پوه شئ د الله تعالی جل جلاله ټول صفتونه هغه د هغه ذاتي دي، هغه د الله تعالی جل جلاله صفات لا محدود دي، او د چا الله تعالی صفتونه دا ازلی دي، دا څه شي ازلی دي ابدي دي. د انسان صفات چې کوم د څومره صفات دي دا ازلی نه دي. انسان الله تعالی جل جلاله خپل پیدا کړه. ګوره نن نسل کاله مخکې په دې جامې کې څوک وو؟ سره هغه نه پیدا، لم یکن شیئا مذکورا، ای سره د نام خوستلو یې څه نه و. الله تعالی جل جلاله د نیست نه هغه ته وجود ورکو، هغه د اسم نام نشانه نه الله تعالی موږ تاسو ته زندگی راکړه. نو د موږ چې کله زنه او تنه دې صفاتونه چیتو، نو د الله د موږ تاسو صفات چې کوم دي دا څه شي دا ازلی نه، دا عارضی، دا ورسته الله تعالی جو عطای رکړي. نو درنګ ته نو محترمو د الله تعالی جل جلاله په صفاتو کې د شرک مقصد دا چې د الله تعالی صفات چې په کوم مفهوم کې الله ته ثابت دي په هغه مفهوم کې چاته ثابتول؟ مخلوق ته ثابتول. کچیر یو سړی چې یو کس ته الله تعالی علم لا محدود ورکړه یا کلی ورکړه یا د هغه ذاتي ده، هغه د الله عطا نه ده، نو به دا شرک فی الصفات ده، دا شرک فی الصفات ده. نو د شرک فی الصفات مقصد دا ده. دریم شی شرک فی الاختیارات. شرک فی الاختیارات، شرک فی الاختیارات څه مطلب ده؟ ګوره د هغې آسان تعبیر دا ده، انسان ته بعضی شیونو خو الله تعالی اختیار ورکړه. دا موضوع سره دا به ثبات وکړو چې د دوه به پاتې شي که نه، شرک فی الاختیارات او شرک فی الحقوق والعباده. دا به انشاءالله سبا وکړو ځکه چې دا تفصیل غواړي لا هم. الله تعالی جل جلاله د موږ هر رنګ ته د شرک نه حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی